الرسول یو، النبی دوا، امیہ درې، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل سلور، يأمرهم بالمعروف پنځه، وينهاهم عن المنكر شپږ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أتى، ويزع عنهم إسرهم نهى، والأغلال التي كانت عليهم لس صفتنا د نبی علیہ السلام ذکر کړي. لایکی کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورت اعراف 157 نمبر آیات نمالے تر 159 نمبر آیات پورې په پښتو اردو کې ترجمه ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي. مخې ته به ان شاء الله قرآن هم ښیي او ته اردو کې ترجمه هم په پښتو کې به هم ترجمه کیږي. دا خاص مهربانتیا دا هغه چاله ردا چې ځان دنیا کې د شرک نه ساتي، د ګنا نه نافرمانۍ نه بچ ساتي، زکات ورکوي او د الله په آیتونو ایمان او یقین کوي. الذین هغه دي یتبعون چې اتباع کوي ورسره د نبی علیہ السلام اتباع، د پیغمبر علیہ السلام تابعداري دا هم شرط دی. الامی پاکباز، امی دا مور ته منسوب دی ته، لکه څنګه چې د مور نه پاک پیدا شوی او دغه رنګ پاک دی. امی پاکباز یا امی دا منسوب دی القرى مکی ته، ځکه چې نبی علیہ السلام مکی کې پیدا شوی امی د مکی والا، او امی چانه سبق نو ویلې، لوستلی نو کړي، نه مدرسې کې سبق ویلې او نه سکول کې نه کالج کې نه یونیورسټۍ کې، خو بیا هم الله ول ټول جهان علوم معارف ورکړو او دا غي لوی علامه قران کریم دی. قران کریم علم الله خپل پیغمبر له ورکړو او دې کې د ټول جهان علوم دي. امی دا د عام سړی د پاره عیب دی، پلانې انپړ دی، تعلیم ورسره نشته، جاهل دی، امی دی، انپړ دی، نو دا د سړی عیب دی، نقصان دی، کمی دی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کی دا داغه خاص دی، دا داغه معجزه ده چې لوستل نه دی کړی او به د لوستو پیغمبر علیہ السلام ته وی امی الله ول د هر څه علم ورکړي. د دې ځای نه اوس د قرآن درس شروع شو، تر اخره پورې ګوره، خو لایک او شیر ضرور کړئ چې خلک به د قرآن درس د قرآن ترجمه اوري او چې دې نه عمل پې وکړي او نو کې مونږ او تاسو ته به اجر میلاویږي، مونږ به قبرونو کې مونږ تاسو ته به اجر میلاویږي. اوس اخره پورې ګوره. الذین هغه دي یتبعون چې روان دي تابعداري کوي دلې گلی شوي خبر ورکوونکي پاک باز هغه دی چې دی مومي لیکل شوی ځان څخه تورات او انجیل کې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفاتونه الله تورات کې هم لیکلیو، انجیل کې هم لیکلیو، يهوديان هم پیژندلیو، عیسایان هم پیژندلیو. یامرهم بالمعروف امر کوي د ښو کارونو، وینهاهم عن المنکر من کوي د بدونا، ويحل لهم الطيبات حلالی دی لرا پاک شیدونا، ويحرم عليهم الخبائث او حرامي دی باندې پلید شیدونا، ويزع عنهم اسرهم او لرکی دینا د دی بوجونا. کدغه يهوديان عیسایان دین تراغلل، اسلام تراغلل، نو ندی هغه بوجونه بدین لري کی د دې دین کې ډیر زیات مشقت او غلب چې یو سړی ګناو کو نو داغه ګناه به داغه په دروازې بیا لیکل شوی سار به چې پاسې ده نو هغه ګناه به چې کم کړو هغه
په دروازې به بیا لیک شوی یا به که بدن مانی یا جامع مانی سپرید شی ولګي نو هغه به قینچې سره پرېګاو د توبې لار پکې نه وه توبه یې دا وه چې ځان به وجني ځان به هلاکوي والاغلال هغه توق هغه پیټې د ذلت چې د دې سټونو باندې پراته او دا سټونه ورسره کاږه شوي او درانه شوي نو دغه یهودیان او عیسایان کدی د نبی علیہ السلام کلمه وی او د دین قبول کی نو هغه پاک شیزونه هغه به ولده حلال بیان کی او چې کوم دی پزان حرام کړیو هغه به ولهم روا کی او چې کوم شیزونه پلیدي لکه ماران لړمانان او دا غندونه بلاګانې چې د سړی طبیعت نه مني کرکت نه کوي دا ټول خبيث شیزونه دا به بده حرام کی او د دې بوجونه بدینه کم کی او لري کی فالذین آمنوا به نو هغه کسان چې ایمان راوړل په دې پیغمبر وعزروه د تعظیم وکړه وعزروه د تایید وکړه ونصروه د امداد وکړه واتبعوا النور الذي او روان شو رڼا د قران پسې الذي هغه قران انزل معه چې را لېږل شوی دی په دې پیغمبر معه ای علیه چا چې ایمان راوړو په دې پیغمبر تعظیم وکړ نصرت وکړ امداد وکړ او تابعداري وکړه د رڼا د قران اولئک هم المفلحون دغه دي پورا کامیاب قل ورتو یا پیغمبر یا ایها الناس ای خلقو انی رسول الله یقینا ز پیغمبر د الله الیکم تاسو تا جميعا غنتا الذي هغه الله له ملک السماوات والارض چې هغه لرا بادشاہی د ازمکو اسمانونو لا اله الا هو نشته دې سموار بيداغه یحیی و یمیت ژوند کول کی او مړول کی فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله ورسوله النبی الامی او پیغمبر داغه چې نبی دې خبر ورکوونکې امی دې پاک باز الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله وکلماته په کلمو د الله واتبعوه روان شیت پسې لعلکم تهتدون خامخ چې بیا لار مومئ ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک